موقف دا پیش کړی چې دینی مسأله کله تاسو اورئ دینی مسأله به د عالم نه اوري. بیا په دې کې د بعضې خلکو یو اشکال راشي او جي دا ځان طرف ته خلک موږ د سره ما اوري، موږ هغه علماو ته راسوم نو ما صرف په دې بنیاد دا خبره وکړه تر ننه پورې چې قرآن ته غټ نقصان رسول دی هغه بې علمه سکالر رسول دی. د نزول عیسی علیه السلام په باره کې ته د عوامو نه تپوس وکړه به خپله عقیده پیش کړي. عیسی علیه السلام د الله پیغمبر دی. عیسی علیه السلام الله ژوندی اسمان ته اوچت کړی دی. عیسی علیه السلام به دنیا ته راکوزیږي. عیسی علیه السلام به صلیب ماتی، خنزیر به وجني، یعنی یهودیت نصرانیت به ختمی. د رسول الله پر روضې به حاضري ورکوي، اجازت به غواړي، نبی علیه السلام به اجازت ورکوي او هلته به دفن کیږي. د دې نه اولنی انکار چا کړی دی؟ د کراچۍ غامدي سکالر ته کړی دی. الان موږ جوابات ورکړل دي، علمي جوابات، قرآن جواب په خپله کړل دی، موږ ته پکې څه حاجت دی؟ ما په دې بنیاد باندې ویلې پنجاب کې یو کسو د یو زګین بیان کې زما موجود دي. دا زه تاسو ته خبره ذهن ته دراچوم او که خبره غلطه یې مې منئ بیا، که خبره غلطه یې مې منئ بیا، په تاسو لازم نه دي زموږ خبرې فرض او واجب یې د باندې موږ نه ګڼو. پنجاب کې یو کس راوچت شو، عام ګیره خروله، نو دا فلین دی. نن سبا ګیره که ما وخرېل او دا پټکی مې ښکته ګزار که که نه تاسو بیا ګورئ. الله دې داسې حالت نه موږ وساتي چې د الله د دین د سربلندۍ دپاره موږ خپل سر کټ کولی شو. عوام څه دي چې د هغوی مخې ته وګورو، هغوی ته وګورو نه شو کتی. کنې ډېرې لارې دي، ډېر پلینونه دي، خلک نوې فرقه ایجاد کوي، په یو نوي نوم په اسلامي نامه باندې فرقه ایجاد کیږي. لکه یو سرکاري سکول دی، د هغې مخې ته زه اکیډمي کولاو کړم او خلکو ته څه وایم په دې سرکاري سکول کې دننه تعلیم د دې شیز ورکولی کیږي. اول ته هغه نه وي، خو زه یو نوم داسې جوړ کړم نو د دې سرکاري سکول د استادانو او د دې د پرنسپل د دې د انتظامیې چې څومره خلک خلاف وي زه به په غلطه یم، خوا به زما طرف ته راځي. دا مزاج طبیعت د انسان داسې دی، د خپل طرف وایي. دغه شان نن سبا بعضې خلکو سپلینونه شروع کړل، لکه د پښتنو د سکالر چې په مدرسه کې د فرقواریت درس ورکولی کیږي. د دې بنیادي وجه څه ده زه ته ذکر کړو. د په یو ویډیو د جوړه کړی په هغې کې وایي چې ما علم حاصل کړل دی دنیاوي دیني، داسې یو پروپیګنډه دروغ دی. دا اردو کتاب اوچت کا تفسیر ابن کثیر اردو والا، تا ته په خپله پته ولګي، ته به هم بله ورځ وایي چې ما دیني علم حاصل کړل دی. دا یو دوه درې خبرې په دې ګوګل باندې سرچ کړي، د شیعو نه رانقل کړي، په فیسبوک او یوټیوبو کې یا دغه شان د اردو یو کتاب وګوري، دی وایي چې دا علم دا دی. اگر چې د علم دپاره دا کتاب لیکلی شوی خو مخکې دې له 8 کاله علما اصول وایي، دا داسې ګپ مذاق نه دی. دوی دا فلین ولې داسې شروع کړل دی؟ دا د فرقواریت دا نوم ولې یادوي؟ فرقواریت دی پیژني، فرقه څه ته وایي؟ فرقه وایي چې تا د منزل نه کټ کي، او منزل زمونږ دی الله او د هغه رسول. اوس دی چې کوم شي ته فرقه وایي نو هغه فرقه اصل کې ده نه وجه د منهج د علماء دیوبند ته فرقه وایي. نو موږ وایو علماء دیوبند ته زمونږ سند رسي او زمونږ سند په دغه مدرسه ودرېږي، صاحب څه وکړو؟ دې ناخوا سند به بوځي نو په دیوبند والاو د پاسه به یې بوځي، اول به د هغې نوم رانقلې. زمونږ مشران د هغې زګین نه دي، نو موږ خپل منهج دا حسابو دیوبند همه خبره دا رس کوله. نو دا وایي چې مدرسو کې دا درس نه دی. در اصل دغه شان سکالران بې علمه چې په ځان یې نوم د علم کېښودو اره پاسېدو، دې ته زه وایم زاړو ستا په خلاف درس نه ورکوم. ته دا ولیکه د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده پیغمبران معصوم دي د ګناه نه، د نبوت نه مخکې هم د پیغمبر نه ګناه نه ده شوي، بعد کې هم نه ده شوي. پیغمبر معصوم دی او په دې بیا زما تقریر موجود دی، هغې طرف ته رجوع وکړه. انبیا معصوم دي په دلایلو سره. زه صرف دلته دومره خبر عرض کوم. ده ته ووایه چې کم سړی لیکي
چې پیغمبر نه ګناه شوې ده د هغه په باره کې ته څه وې د دا لیکل وکړي بس بیا زه دا درس نه ورکو پیغمبر د ګناه نه معصوم دی د نبوت نه مخکې او بعد کم سړی چې وایي چې نه دی او ګناه یې کړ ده الله د هغه په باره کې ستا څه حکم دی زه ستا د مشر نوم هم نه یادوم ستا نوم هم نه یادوم زما هېڅ غرض د دې سره نشته د دې لیکلو ته تیار نه دی او تا قیامت به دې ته تیار نشي که دی وایي چې زه هېڅ هم نه یم د داسې سړي په باره کې نو بیا زه د دن تپوس کوم ته څنګه د قرآن چغې وې قرآن مجید خو فوري حکم لګول دی قرآن فوري حکم لګول دی ستاسو عقیده د قرآن حکم لګي هاتو برهانکم ان کنتم صادقین دلایل هم راوړئ که رښتوني یې دا د قرآن آیات وایي او ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا که چېرته تاسو ته څوک وایي چې قرآن کې اختلاف دی دا به د بل طرفه قرآن کې اختلاف نشته څه حکم ته لګي یو بل زه دا وایم زموږ عقیده د اهل سنت والجماعت په تمامو مخلوقاتو کې د ټولو نه افضل ترین شخصیت محمدی مصطفی دی نمبر 1 افضل ذاتی محمدی مصطفی دی بیا اقوال مصطفی افضل دی او بیا جماعت مصطفی که یو سړی اوس وایي چې ذات مصطفی افضل دی اقوال مصطفی افضل دی جماعت مصطفی افضل نه دی نو څه دلیل یې اول څه دی ها که ستاسو دلیل نشته او بس د خپل ځان نه لګیایي او بیا ماته فرقواریت والا وې ماته منظوره ده په دې فخر کوئ بیا او بیا په مدارسو فخر بهرحال دا عقیدې موږ لیکو دا سکالر صاحب دی په حکمونه ولګوي موږ یې په د علماو نه هم نه لګو بیا د خبره بجا ده او که نه دی وایي چې موږ به فضولیات والا را پاسوس کالرینګ به کوو یو حدیث به مې یاد کړی به په بورډ لیکو د نبی په ذات به تنقید کوم د صحابي په ذات به تنقید کوم د امام په ذات به تنقید کوم او که دا راسه دا مولیان نه مني نو زه به پې دا نوم ږدم نو زه بیا په تا باندې بل دلیل در پیش کوم هذا یهودي هېڅ شرم بلا جیجک هېڅ کراهت په دې کې نه محسوسوم ټوله دنیا د یو طرف ته شي کم سړی چې زما د امام زما د صحابي زما د پیغمبر په ذات تنقید کوي د زه سره نه منم او دته زه کوتري حیثیت هم نه ورکوم یو بله پکې مین مسله دا ده چې دلته دیو وایي فرقواریات دې ته م وایي چې دی یو حدیث ولیکي او دا حدیث په مطلب او وضاحت دی نه پیږي او یو عالم ورته راوچت شي او ورته وایي چې صاحب په غلطۍ باندې نو دله بله لار نه ورځي د دلته د ښځو په شان تانه شروع کړي لکه تاسو ګورئ د یوې ښځې زوی دی هغه تعلیم کوي د بلې ښځې زوی تعلیم نه کوي او د دې کومې ښځې زوی چې تعلیم کوي دا بله ښځه ورته د خیر په بنیاد وایي چې دا زوی دی ټیک نه ګرځي تعلیم کوي او سره د تعلیم وګورئ ټیک نه ګرځي موږ ته داسې خبرې را رسېدل دي د هلک پلار داسې ویلو وس د دې کومې ښځې بچی چې تعلیم کوي دې څه بل څه جواب نه او خپل بچی ورته غلط نه ښکاري او ته زما د بچي تعلیم ته کړېږي ستا خپل بچی نه شي کولی ته زما د بچي تعلیم ته کړېږي نو دا تانی دا د ښځو وي دغه شان تانی دا خلک ورکوي زه تاسو د آسان ښیم حدیث کې راځي العلماء ورثة الانبیاء عالمان د نبي علیه السلام وارثان نو بعضې خلکو د علماو څه بغض ساتي هغې وایي څه بانې ګوري چا له بانې ورلې چا له نه البته دې فیلډ والا له چې اسلامي سکالر په نوم باندې خلک دوکه کوي دوی یو رویه اختیار کړه ما پسې نوجوان بیان راوړ مولانا صاحب دې ته وګوره څنګه جواب ها کس اوس ګیره نشته ټیک ده زه دا خو ذاتي ګناه شو موږ معاف کړي الله دې درته هدایت وکړي دویم هغه وایي چې ابوبکر صدیق به د کپڑے کاروبار کا جو کپڑے کا تجارت کرتی ہے تو وہ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ جو کپڑے کی تجارت کرتی ہے اور جانتے ہیں کہ دین اسلام کے مطابق کیسی تجارت کرنا ہے تو جو تجارت کا اصول جانتے ہیں اسلام کے مطابق وہ بھی انبیاء کا وارث ہے څومره بظاهر مضبوط دی چې د تجارت اصول پیژني
د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دین مطابق چلیږي او د کپړې کاروبار کوي یا بل څه کاروبار کوي او هغه ته دا پته چې د دین اصول څه دي په دې کاروبار کې، نو دی هم وارث دی. او ابوبکر د کپړې تجارت کوي، چې د کپړې تجارت کوي نو هغه هم د پیغمبر علیه السلام وارث دی، ځکه ابوبکر د نبی علیه السلام وارث. اول خو خبیثه داسې لږ پوره تاریخ وګورئ چې ابوبکر په کم دور کې دی، په هغې کې نبي موجود دی، او چې نبی موجود دی نو د ابوبکر په سر څه ډیوټي نشته. دین نشر و اشاعت نبی علیه السلام کوي، اشاعت. ابوبکر خپل کاروبار هم کوي، دین هم زده کوي، به حیثیت دی طالب العلم. کله چې رسول الله د دنیا نه لاړ، ابوبکر بیا ټول عمر تجارت کړی که نه، هغه منصب سنبالاو په کوم چې نبی علیه السلام ناسو. دویم دا چې تجارت دنیایي کار دی مای، او دې خبیثې نطفې ته دا پته نشته چې قرآن دې باره کې څه وایي. وورث سلیمان داود، سلیمان علیه السلام د داود وارث جوړ شو، حالانکه د داود علیه السلام 19 زامن نورم دي، هغه ولې وارثان جوړ نشو؟ او خره خدای دې غر که د نبی وراثت چې دی هغه په دنیایي مال کې نه وي، که نو دغه تخت د سلیمان علیه السلام سره د 19 نورو زامنو حق کېدو. ځاسې مسله سمجاوه. دا بیله مسله ده چې سلیمان علیه السلام ولی په تخت باندې کېناست. او تا به اورېدلي چې سلیمان علیه السلام د داود علیه السلام په کشرانو زامنو کې دی، مشران نور هم شته. او قرآن وایي چې داود علیه السلام لم وارث سلیمان جوړ کړو. د دې جواب بیا د سیوطي رحمت الله علیه چې کوم روایت را نقل کړی د ابوبکر په حوالې په هغه روایت کېږي. څنګه ان معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقه، د انبیاو څوک په دنیایي مال کې وارث نه جوړیږي، پیغمبر چې څه پرېږدي هغه په امت کې به حیثیت د صدقې تقسیمولی شي، به حیثیت د صدقې. په مالی طور باندې فاطمه رضی الله تعالی عنها ته باغ فیده کم ابوبکر ورنکو، وی د پیغمبر په مال کې څوک وارث نه جوړیږي. د دلته اوس په یو حدیث کې څومره تحریف کاو، ها عالم په دې اعتراض کاو، د څه جواب ورکاو؟ وی دا فرقواریت والا دی. وستاسو په خپل باندې سوچ وکئ، دا دی یو ټرینډینګ روان کړل دی چې منګه به په دین ریسرچ کوو، غلطي به کوو. که په منګ یو عالم اعتراض کوي، منګ به په هغه باندې نوم د یهودي، د فرقواریت، د نصرانی، د هندو دا ورږدو. بهرحال زه عوامو ته یم ځان په دې باندې پوه کوي چې د داسې قسمه خلکو نه ځان وساتئ چې په دین ریسرچ کوي او دین یې ویلی نه. مثال تا انګلیش ووایه 5مه پورې د استاز نه، او ته راشې ما ته مولانا صاحب ما په انګلیش پوه که. زه اوس یو عجیبه نکته تاسو ته ویم. زمونږ بچی قاعده د چا نه وي؟ د قاري صاحب نه. قرآن د چا نه وي؟ د قاري صاحب نه. ناظره د قاري صاحب نه کوي، ترجمه د مولوي صاحب نه کوي، او پوهېدل د مولوي صاحب نه پې کوي. او دغه شانتې بیا په دې باندې زندګي تېرول لا د یو پیر په نګرانۍ کې کوي، صحیح پیر. دا بیله مسله ده. اوس زه حیران په دې یم، قاعده قاري صاحب نه، ترجمه قاري صاحب نه، ناظره قاري صاحب نه، او پوهېده پې د اسلامي سکالر نه. بیا زه دا هم ویم زما څه د لږ لږ ساعت کښېني که دیو څه اطمیناني جوابات ما دې مطمئن کي، زه به هم د دیو نه شاګردي اختیار کړم. بیا موږ ولې مدرسو کې د علماو نه شاګردي اختیارو؟ که دیو کې چېرته د دې وزن طولي، موږ به راولو د جمعې په ورځ باندې به په یو سوی جمعې وکړو، موږ به وګورو. خو نه که دا نه یو د دین شکل او صورت رانول غواړي، بیا د عوامو فرض دا دی چې د ده سړو نه بغاوت اعلان وکړي. بلکل داسې ته سپورټ څه چې اورېدی نه دي پکار. او تا ته اشکال په علماو سره د علماو خواله لاړ شه، اشکال درته په علماو دی، د علماو خواله لاړ شه. دا درته زه په ارام ارام، حالانکه دا د ارام خبره نه ده. قرآن ویم د قاري نه، ترجمه کوم د قاري نه، او بیا په هغې باندې تفسیرات به ماته ډاکټران او انجینران کوي، یا به ماته د نوم اسلامي سکالران کوي. دی علم نه دی کړی، دا دروغ وایي، دروغ. دا داسې آسان کار دی د علم کړی. دیو در اصل د اردو یو څو کتاب ګوري، اردو کې پښتو کې یو کتاب وګوري، او هغه کتاب بیا راوالي، هغه کتاب د هغې دا حدیث ولیکي، او په دې باندې یو عقلي خبره پیش کړي.
لکه زمونږ د پښتنو یو څومره د انس رضی الله تعالی عنه د 10 کاله بچی او د 10 کالو د عمر نه د پیغمبر علی السلام خدمت له صحابه راوست لفظ زره حدیث کې په خپل موي خدمت نبی علی السلام ورته غوسه نه د کړي او قاریان چې دي او وهل کوي مثال دی باندې استدلال کا نو ما وی ظالم اول خو د غلطي کوتاهی د ټولو نه غټه دا کړل چې د انس رضی الله تعالی عنہ داغه دا روایت چې تا کم پیش کړل چې انس وای ماته تندیم نه تریو کړو په یو کار پسې ولی ګلم او چې کله لار کې ولیدم ما نه کار ارشه نو راته وخندل چې انس ته خو ما په دې کار پسې لیږلې نو د دین خو اول په سیرت النبی استدلال دی او د استاد او د شاګرد په باب تی استدلال تا کړل دی باقی ماته نه دی چې د دین به یو عالم استدلال کړي هغه څنګه زه به تاسو ته آسان مثال درکم قرآن کې دی چې خزي کله غړي وړي شي جبه تیزه چلی نو فعیزوهن اول ورته نصیحت وکړي وهجروهن بیا تی بستره جدا کړي وضربوهن که بیا هم سم نشي دریم نمبر کې وړه به سپیړه ورته ورکړه ګزار ورکړه مخ باندې به ګزار نه ورکړي د قرآن د آیات د کوس یو هندو راپاس په دې اعتراض وکړي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د قرآن په دې آیات کله عمل کړل وجه چرته بیبی له مخ باندې گزار ور کړل ستا به جواب صحیح نوبت نه دی راغلی دغه شانتي نبی علیہ السلام د شان څخه بعضې خبرې خوند نه کوي لکه الله جل جلاله په کار دی چې موږ د الله نافرمانی کوو نو چې موږ په زنا باندې په خپله ووایو خو نه دنیا کې قانون برابر کړل دی بنده له په بنده سزا ورکوي خو چرته د زنا حد پیغمبر په معیز رضی الله تعالی عنہ په خپل باندې جاری کړي بعضی خبرې د پیغمبر د شان سره لایق نه دغه شانتي د شاګرد وهلم د پیغمبر د شان سره لایق نه بل هغه شاګردان ټول غټ غټ د سیمون چرته ټول مقتدیان زمونږ شاګردان خو ته چرته تاریخ کې دا پیش کی چې موږ یو مقتدی باندې لاس اوچت کړل یو عالم داسې شاګردان د نبی علی السلام صحابه او انس رضی الله تعالی عنہ ته علی با تا سا نه خوده او نه تا دا میدان لیدل چې بچی سنبالول څومره مشکل کار دی نه تا دا میدان لیدل چې معشوم سنبالول څومره مشکل کار دی صحابو کې چا چر بس خندا کړل ماته یو مولوی صاحب کلاس ته تلم نو وی د جمعات پیزار می پخپو ما ته ول پته نه و ان د وسنو شاګردانو په بارا کې تزوي زما سوچ نو یو پیزار شلی د ویل چې د سیمه وړو توکات یو ببل تکات او د خندان بشنه کې دی بل ببل تکات نن سبا شاګردان د سی ګولې نه بیٹا تر دې میدان سړی نیو نه تارا سنبال کړل نو دغه ریسرچ زه ټول پښتنو ته وایم چې کوي نو بیا هر سړی کوي هر سړی په قرآن د ترجمه حق لري هر سړی په تفسیر حق بیا لري نو بیا داسې شروع وکړي چې پرېږدئ څه ټیک ټاک د ښکلي مخونو ته به موبایل نیولي ټیک ټاک به کوئ ویډیوګانې به کوئ ښه د شهرت لار دا ده بس بوټ ته ودرېږئ د حدیث غلطه تشریح لیکئ غلط حدیث لیکئ ګډې وډې وایئ په پیغمبرانو پسې خبرې کوئ په صحابو پسې خبرې کوئ په امام پسې خبرې کوئ علیمانو پسې خبرې کوئ او که چېرته یو عالم ستاسو په خلاف راپاڅېده نو بیا ورته دا نوم وایئ چې ته پیر قواریات والای بیا ورته دا وایي تاسو د معاشره خرابه کړله بیا ورته دا وایي او ښه شهرت به ومومئ هر کس دا درته ما د شهرت طریقه وښوده نن سبا د شهرت طریقه صرف دا ده صرف اور صرف دا ده خاکه ته وایې چې زه دا کار په خپله نشم کولی نو بیا زموږ نه تپوس وکړه چې دا کار به تاسو ته کوي څوک نو د هغې دپاره دي علما سفیان ثوری رحمه الله څه فرمایي د بدعتي سړي نه به علم هم نه حاصلې عالم طالب ته وایي که څومره قابل ولې نه نو تاسو ما ته وایي چې یو سړی د پیغمبرانو په باره کې غلط عقیدې امت ته پیش کوي موږ د انبیا د ذات دفاع کوو دا زموږ ګناه ده یو سړی په صحابه باندې ګزار کوي او موږ دا ګزار مخې ته ودرېږو دا زموږ ګناه ده یو سړی د دین په فقهاو باندې ګزار کوي موږ یې مخې ته ودرېږو دا زموږ ګناه ده لکه دې یو سکالر پکې دا خبره مو وکړه چې د مخکینو مشرانو د سوچ نه دا خلک رایسته غواړي دا اعتراض چا کړو کافرو نبی علیه السلام ته کړو نو قرآن جواب ورکړو پسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین یا فانظروا
په بل ځای کې کیف کان عاقبة المجرمین. نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا دا ولې د پیغمبرانو مخکینو خلکو خبرې کوي؟ دیم وایي چې دی ولې د صحابو تذکرې په منبر کوي؟ یعنې زما ښایسته شي تذکره دی وکړي، د ریشه خیره نه. والله که دته د جسم خپل د جسم پتم پوره وي، موږ مولیان دې نه رانیسو، دا زموږ احسان وګڼه چې موږ په منبر باندې علمي بحث نه کوو، دا هم احسان وګڼه چې موږ خاموش یو. درخواست مې دا دی د دې اسلامي سکالران د دې یو کس پښتنو کې دی، زه بیا هم نامه نه یادوم، ښې ټول پیژني، دی ډېر غلط تشریح بیانوي. او که تاسو وایئ چې د غلط تشریح وضاحت نو د دا اکیډمۍ ته دې ما وغواړي یا د زما خواله راشي، زه به خرچم برداشت کم سره د غربته. زما اشکالات وا دي دی حل کړي، د اشکالات وا به زه حل کم. کم از کم په دې خو کار نه کېږي، ته د دغه زګین نه د پیغمبر په ذات به تنقید کېږي، یو کس به کړی، زه به تی امت خبردارون چې د ده نه ځان وساتئ، ته به په ما پسې بیا پروپیګنډې کې داسې چل باندې نه کنټرولېږي.